I am delighted to welcome our chief guest, Mr. Muntazir Khan, who's رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. ډېر محترم ملګرو، شاه فیصل صاحب، اویس صاحب، د پریس ملګري فیض محمد صاحب، صدیق الله صاحب، علف خان شیرپاو صاحب، د پن د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک چې کوم ملګري دي، جاوید صاحب، نفیس صاحب، او دلته نور چې څومره راغلي ملګري دي، هغوی ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ډېر زیات خوشحاله یم او ډېر زیات پراؤډ فیل کوم. اول خو په دې کې سلیکشن پکار و چې زه خپل سپیچ تاسو ته په چونکې د چې کوم ملګري وه د انګریزۍ کې شروع کړو، نو ما به چې په انګریزۍ کې یو څو لفظونه ووایم که خو په اردو او پښتو کې، نو په دغې کې هم لږ کنفیوز وم. بهرحال خپلې خبرې زما خیال پښتو کې کول ټیک دي. ورونو، خویندو او راغلي مېلمنو، رښتیا خبره دا ده چې زه خو ما یو ارګنایزیشن جوړ کړی دی، نو د هغې په سلسله کې زه اکثر دا ملګري ما اوس چونکې پېژنګلوم ټولو ملګرو سره ده، او خاص کر د پرایویټ ایجوکیشن چې څومره کم ځایونو کې څومره د هغې ملګري دي، نو هغې ټول مې غواړي نو دا موټیویشنل سپیچز کول را پکار دي. هغه ما له خپل لاین پرېښی په دې دی چې هغه طرف ته ډېر سلیکټډ غوندې خلک وي، لکه چې ته ورته خبرې کوې، نو فرض که ته به ورته په سیول بیوروکراسي باندې خبرې کوې، ته به ورته په سیول سروس ریفارمز باندې خبرې کوې، یا ته به په نور ګډ ګورننس باندې خبرې کوې، کرزمیټک لیډرز پیدا کول په دې باندې به خبرې کوې. نو هغه بیا ډېر سلیکټډ غوندې ګیدرینګ وي، او هغې کې زما غوندې د کم علم سړی بیا ډېر چلېدی هم نه شي. نو دا دغه والا دا د پرایویټ ایجوکیشن چې کوم څومره زموږ ملګري دي، نو هغوی ما د موټیویشنل سپیچز له غواړي، نو اکثر زما د دوی سره او د سکولونو سره رابطه وي، او هغوی سره مې هغه انټریکشن روان وي. زمونږ دغه ارګنایزیشن مونږ چارسده کې لږ کمزوری دی، نورو ځایونو کې ډېر سټرانګ دی. غرض مې دا نه دی چې زه خپل ارګنایزیشن ویم، غرض مې دا دی چې ایجوکیشن چې دی نو دا زما ټاپ پرایورټي ده. نن سبا په دې باندې خبرې کول، یا دې کې خپل کنټریبیوشن کول، یا د دې باره کې سوچ کول، دا زما نن سبا مین اوبجیکټیو دی، زما د خپل هلو ځلو، د خپلو منډو تړلو. ورونو، خویندو، بچو، مونږ خپل 30-35 سال نوکري یا 60 سال عمر کې دې نتیجې ته ورسېدو چې زمونږ په ملک کې که فرض کا انقلاب راځي، نو هغه به د ایجوکیشن نه راځي، هغه د بل طرف نه ناممکن دی. مونږ ټولې لارې مارې وکتې، ټولې ادارې مو کتې، ټول سیاسي خلکو سره ناس پاس شو، د هیچا هم نه دا کیپیسټي شته دی، او نه د هغې دا ریزالو دی، او نه د هغې دا اوبجیکټیو دی چې هغې داسې ریولوشن راولي. او هغه ریولوشن به صرف او صرف په ایجوکیشن باندې راځي. که موږ کوالټي ایجوکیشن دې ملک ته ورکړو، ما څه وخت کې مخکې اویس صاحب ته ویلي وو، اوس ورته بیا هم وایم، ځکه چې هغه یو اداره ده، د هغه یو برینډ دی. او چونکې شاه فیصل دي په دې فیلډ کې رالل، الله دې بختور کړي، الله دې په دې کې برکت واچوي، او خدای دې کړي چې د
نوم هم د اسلامي غوندې یو چین شي یو برانډ شي. خو زه به لږ یو څو خبرې لږې سپینې شانته کومه ویسجي صاحب. موږ چې دا ماشومان سکولونو ته رالیږو نو که څه لږې ډېرې نورې زموږ وس مس کېږي او که نه کېږي خو د ایجوکیشن ته پیسې زموږ والدین چې دي نو هغې الوکیټ کوي چې یله زما دا بچی دی پرایویټ سکول ته لاړ شي په سرکاري سکول کې هغسې توجه نه میلاویږي هغسې هغې ته کیر نه میلاویږي هغسې د هغه اسسمنټ نه کېږي. نو موږ پرایویټ ته خپلې لږې ډېرې پیسې که د چا وس کېږي ښه سکول او که د چا وس نه کېږي نو لږ کم سکول خو لږې ډېرې پیسې هغې دپاره موږ دغه کوو چې زما بچی چې دی نو ده ته کوالټي ایجوکیشن میلاو شي. زما د پین د ملګرو سره اکثر په دې باندې ډسکشن به وو او اوس هم دی چې دوی وایي چې څه ذمهواري د پلار ده او څه ذمهواري د استاد ده. زه یم چې نه دا ذمهواري ټوله تاسو واخلئ ځکه چې زه د خپل معاش دپاره تګ و دو کومه څوک چولې خرڅومه څوک بزنس کوي څوک نوکري کوي د دې دپاره یې کوي چې زما بچی د ښه ایجوکیشن وکړي نو هغه هغې ته اوزګار نه دی نو ځکه خو ما پرایویټ سکول ته رالیږلی دی. زه وایم چې یاره دی په دې پرایویټ سکول کې د ده ته دا توجه میلاو شي. نو یو خو تاسو جي د پن ملګري چې څومره دلته ناست دي چې ټول سکولونه دي د نفیس صاحب سکول دی جاوید صاحب هم خپل سکول دی ستا خو دی بلکل ویسجي صاحب. نو زه وایم چې یو خو تاسو یو د خپل دغه کې کاینډلي تاسو ځان سره دا خبره نوٹ کړئ چې تاسو د هر استاد نه د یو سټوډنټ باره کې اسسمنټ اخلئ چې د ده تاسو اسسمنټ کړی دی او بیا چې هغې کې کم کامن څیزونه دي نو هغه تاسو په کار دی چې تاسو کمپیوټر شته دی چې د هر سټوډنټ تاسو یو پروفایل ساتئ. مثلا منتظر دی زما منتظر نوم دی نو چې د منتظر باره کې تاسو د ټولو ټیچرانو نه اسسمنټ واخلئ چې منتظر څه کوي دلته ناست دی دی چې ناست دي نو چې ملګرو سره ناست دي نو دی شینولي کوي کرکټ کوي دا بل څه ګیم کوي د ده توجه صحیح دی ډسکشن څه کوي دی په پالیټکس خبرې کوي که دی په ساینس باندې خبرې کوي که دی په پاکستان سټډي باندې خبرې کوي. نو یو خو به د هغه یو اسسمنټ تیار شي او هغه اسسمنټ تاسو بیا والدینو سره شیر کوي او که فرض که والدین یې انټرسټ نه اخلي نه دی اخلي خو کم از کم تا به د منتظر باره کې یو پروفایل پروت وي چې بھئی دا منتظر چې دی دا د پلاني زوی دی د پلاني بیکګراؤنډ نه راغلی دی د ده دا چایسز دي د ده دا خواهشات دي په دې څیزونو باندې کار کول پکار دي دې فیلډ ته فټ دی که تاسو دې فیلډ ته دی دغه کو نو دی به په دې کې اچیومنټ وکړي. بل یو خاص دغه دا دی چې خاص کر دا غټ سکولونه چې دي نو دی یو کلاس یا په میاشت کې یو کلاس یا په هفته کې یو کلاس دی داسې مخلي چې تاسو چې کوم لکه د پرایمري نه تاسو یو سټوډنټ شروع شي او فرض کا تاسو هغه کالج لیول ته ورسي نو پکارو چې تاسو په هغه باندې دومره خواري کړي چې تاسو ته پته وي چې دا اوس موږ کم کراپ تیار کو کم فصل موږ تیار کو نو دا اوس فیلډ کې پرېږدمه نو چې هغه یو کامیاب سړی زه پرېږدمه داسې نه چې هغه ما یو رټۍ لګولي دي او هغه ما یو داسې یعنی یو داسې فیلډ کې پرېږدمه دا تاسو که د دغه د فارمونو والا دا چرګان یا د فارمونو والا دغه کبان یا د فارمونو والا څیزونه تاسو کله نیچر ته پرېږدئ او کوم ملک کې د سیکیټري د مریضانو تعداد زیات وي نو تاسو پوه شئ چې دا ملک ښکته روان دی.
زمونږ د ملک تاسو ته به پته وي چې انټرنیشنل سټینډ دغه چې دی نو هغه تقریبا 30% د سیکیټري مریضان په ټوله دنیا کې داسې اوسط دي 30%. په پاکستان کې دا د 35% نم زیات دي او زمونږ په صوبه کې دا د 40% نم زیات دي د سیکیټري مریضان. دا وجه دا ده چې موږ په کراس روډ باندې زه پښتون یم د پښتو څه تقاضي دي، زه مسلمان یم د مسلمانۍ څه تقاضي دي. موږ په دې کراس روډ باندې چې یا ټوټل ماډرن شو کنه ټوټل ټریډیشنل شو، ټوټل دې لار کې ګټه ده که دې لار کې ګټه ده. چېرته زه ډېر زیات غټ پښتون یم سطر کوم او د سطر د وجې ما نه کار خراب دی، نو سطر دې هم سړی کوي داسې هم کیدی شي چې سطر هم کې او خپل فیلډ هم نه پرېږدي، داسې هم کیدی شي. نو زمونږ ډېرې خبرې داسې دي چې هغې مونږ د ترقۍ نه محرومه کړي یا سلو کړي. نو په دې کراس روډ کې زه تاسو ته وایم چې ځان له یو لار ایستل غواړي او هغه لار دا ده چې کوم کراپ زه تیاروم، مثلا یو خو د ستاسو د غټو سکولونو والا نه به خاص کر زما دا توقع وي چې د ټولو نه ټاپ کلاس چې کوم فرض کا په دې ملک کې نوکري ده نو هغه د CSS والا ده، او په هغه CSS کې بیا چې کوم فیلډز دي نو په هغې کې د ټولو نه ټاپ چې دی نو هغه DMG یا نن سبا ورته PAS وایي، پاکستان ایڈمنسټریټیو سروس ورته وایي. دویم نمبر په هغې کې بیا پولیسي په هغه محکمو کې دننه بیا دا دغه شوی دی. دریم نمبر پکې نن سبا مخکې به کسټم و، نن سبا انکم ټیکس دی. کسټم مسټم کار لږ خراب شوی دی د افغانستان او دغه د وجې. نو دغسې چې تاسو کوم بیا پکې وروسته نورې راځي، ډاکخانې راځي او ملیټري اسټیټ راځي او څه نو چې تاسو کوم کراپ تیاروئ نو تاسو دا شی ټارګیټ کوئ، داسې ځان له سپیکر راولئ چې هغه لومبۍ خبره خو دا ده چې دا ټاپ کلاس کومه دغه دی چې دې دپاره منټلي ماشوم تیاري چې زه به لکه دغه نه پس د FSC نه پس یا د هغې شرایط څه وو دا به ځکه چې دا وروستو ستا که ته هر فیلډ ته ځې نو دا ستا په کارېږي دا څیزونه. نو دا 15 سبجیکټس چې دي دا تاسو د دې نه علاوه د خپلو سټوډنټانو د خامخا ښایئ او ورسره چېرته کله ناکله یو سپیکر راغواړئ چې هغه د دې ماشومانو دا تربیت کوي چې که فرض که ما نه ساینسدان نه جوړېږي، ما نه زه CSS نشم کولی، زه ډاکټر نه جوړېږم، ما تاسو ته هغه د انجینیرینګ خبره کوله نو یو خو په پاکستان کې د سیکریټري مریضان زیات دي، یو زمونږ انجینیرز چې دي دا ټول بې روزګاره دي. مخکې به داسې چلو شو چې چا به ویلې چې لکه کوم سړی میډیکل ته لاړو نو خلکو به ویل دا سیکیور دی، یا به انجینیرینګ ته لاړو نو خلکو به ویل چې دا د فیوچر سیکیور دی. اوس زمونږ انجینیرز چې دي د هغې غریبانانو چونکې پاکستان کې څه اکټیویټي پاتې نه شوه، مونږ ټوله دنیا آباده کړه خو مونږ خپل ملک آباد نه کو. دوبۍ مونږ آباده کړه، شارجه مونږ آباده کړه، د میډل ایسټ چې څومره دی دا مونږ آباد کو. تاسو ته که انګلینډ ته لاړئ نو ټول خلک د کنسټرکشن سره ریلیټډ خلک چې دي نو هغه پاکستانیان دي، خو زمونږ خپل ملک چې دی نو مونږ خپل ملک ودان نه کو. د هغې ډېرې وجې دي، تاسو په زما نه ښه پوهېږئ. مین وجې پکې غالبا زه به یو سیاسي خبره ده خو زمونږ سیاست ته او زمونږ د سیاست د دغې نه مونږ غیر چاپېره ګرځو راګرځو. بلکې رښتیا خبره دا ده چې که تاسو زمونږ د چولو والا سره کېناستئ نو هغه له د ټولو نه ښه سیاست ورځي، هغه ته ښه پته ده چې زمونږ ملک کې زمونږ د علاقې ښه سیاستدان کم دی. یو خندا خبره ته وکړم، مونږ چېرته بار ملک کې وو یو ځای کې، نو ما یو تور انګریز و د هغه په مخ کې مې خبرې کولې، نو په سیاست مې خبرې کولې او د هغې د ملک په سیاست مې خبرې کولې. نو هغه ټول خلک غلي کېناستل چې دا سړی څه وایي. نو ما هغه انګریز نه تپوس وکړم، ما ویلې دا ولې دا خلک غلي شو؟ هغه ویل چې دوی وایي چې دا سړی چې دی دا چېرته د په پالیټکس کې څه PhD میچډي کړې ده، نو موږ چې موږ هم د سخې خبرې واورو، دی خو به سخې خبرې کوي.
چې دا ته اور ما ته مونږ خو زمونږ خو دغه عادت دی چې چېرته کینو نو لومبۍ خبره د سیاست نه شروع کوو نو لہذا زمونږ ډېر زیات وراني چې دي نو هغه په سیسټم کې دي زما تاسو ټولو ته اپیل دی د شاه فیصل چې کومه یو وینچر وکړو یو سټارټ یې واخیستو الله دې دې کې برکت واچوي خدای دې د سکول کامیاب کړي او چې کوم دلته نور زموږ د ایجوکیشن ملګري دي هغوی ته مې دغه ریکویسټ دی چې کم از کم تاسو کې هر یو سړی چې دی د هغه د ځان دی او پہچان دی په دې سکول کې صرف داسې نه چې سکول روان دی زما مو سره څه کاروبار روان دی ښه ایجوکیشنسټ هغه دی چې د هغه یو صدقه جاریه پاتې شي د هغه یو نوم پاتې شي او د هغه یو یونیکنس پاتې شي په خپل فیلډ کې چې د ده دا سکول یا د ده دا چین چې دی نو دا د ټولو نه بهترین چین دی او د هغې وجه دا ده چې دی کراپ تیاروي چې کوم فصل تیاروي نو هغه په فیلډ کې فایټ کولی شي کمپټیشن کولی شي او هغه یو کامیاب انسانان هغه جوړوي ستاسو ټولو ډېره زیاته شکریه الله تعالی دې تاسو ټولو سره ډېر ښه وکړي خبرې مې لږ زیاتې مو کړې او ستاسو وخت هم قیمتي دی زه ډېره معافي غواړم که کومه خبره تاسو باندې بده لګېدلي یا کومه خبره تاسو ګڼئ چې ستاسو د مزاج مطابق نه وه خو به هر حال زما دا خیال و چې زه به دلته اوس مې هم دا خیال دی ما مخکې یو ځل اویس ته ویلي مو چې که فرض که موږ دې ځای کې یو داسې اکیډمي جوړه کړو دا جاوید خان لږ دی خوا وګورئ که موږ یو داسې اکیډمي جوړه کړو چې موږ لکه ضروري خبره ده چې هغې کې د سړي دغه خویي وي لکه د هغه معاش دی پکې خو که فرض که موږ یې په دې نیت جوړه کړو چې یاره د 400 خلک روان دی ښکته روان دي تاسو ته به پته وي دا خو دا په دې باندې خو زه زما خیال بحث نه کوم چې 400 اکنامیکلي ډېره ښکته روانه ده په هر فیلډ کې که تاسو وګورئ اکنامیکلي ډېره زموږ صوبه ډېره ښکته روانه ده بلکې اصل لږ ډېر میلونه چې وو هغه تاسو ته پته ده چې هغه هم ختم شو او اوس ما دفتر کې خبره کوله چې میبي چې د دې څه وجې خو یو وجه ما ته دا هم ښکاري چې زموږ خپل خلک چې دي نو هغوی ته ځان په کار باندې هم ښه نه ښکاري نو زموږ 400 اکنامیکلي ډېره خرابه روانه ده نو ما ویل چې موږ یو داسې اکیډمي ټایپ څه شی جوړ کړو نو که دا د پن ملګري ټول راوځی شي او دا زه به پکې ځان والنټیر کړم او زه به بلکل څه معاوضه هم نه اخلم زه به دله ویکلي منتلي راځم زه به هغې کې کلاسونه هم دلته اخلم چې موږ د دې خلکو ته دا باور ورکړو چې زموږ ترقي چې ده هغه نه په زمیندارو کې ده نه په دغه کې ده هغه په ایجوکیشن کې ده نو که موږ داسې یو اکیډمي جوړه کړو چې هغه موږ خلکو ته دا باور ورکړو چې دلته کم از کم دغه دپاره د فیوچر دپاره موږ د خلکو ذهنونه دا جوړ کړو چې بهی ایجوکیشن چې دی نو دا زموږ واحد فیلډ دی چې دا به موږ د دې خپل ګمبیر حالاتو نه وباسي نو که دا تاسو څه جوړه کړه نو خیر دی که تاسو په دې کې څه مانه کنټریبیوشن غواړئ زه خو څه ډېر مالدار سړی نه یم خو د خپل وس مطابق به د هغې کې کنټریبیوشن هم وکړم نو که یو اکیډمي یا داسې کوچنګ سنټر غوندې تاسو په شریکه باندې څه شی جوړ کړو نو زه به هغه ویلکم کوم ستاسو ډېره شکریه ډېره